چې دا ښځه به د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره نوځي. کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره وځي نو په دې د الله لعنت ورېږي. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور کې یو صحابیه ده، خاوند په سفر باندې لاړو، خو کله چې خاوند په سفر وته نو د خپلې بیبي ته ووایي چې زه په سفر باندې ځم خو زما د اجازت نه بغیر تا ته د کور نه وتو اجازت نشته. الله شان ته ګوره، په لاندې چت کې د دغې صحابیې مور او پلار اوسېده او بره چت کې دا اوسېده. والد صاحب بیمار شو، پلار بیمار شو. رسول الله مبارک ته خبر راولېږلو، قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار مې بیمار دی، تپوس ته تللی شم که نه شم تللی؟ رسول الله مبارک ورته فرمایل چې خاوند منع کړی مزه. مختصرا دا چې هغه پلار وفات شو. په آخري وخت کې رسول الله مبارک ته خبر راولېږلو، قربان یا رسول الله خاوند خو اجازت نه دی راکړی، خو دومره اجازت شته چې زه صرف د خپل پلار دا مخ ووینم، اخري دیدار وکړم. څومره فاصله دی، فاصلې ته سوچ وکړه چې یو چت ته پاسه بل چت دی. رسول الله مبارک ورته فرمایل نه، چې د خاوند اجازت نشته موزه. خیر د پلار کفن دفن وشو. رسول الله مبارک بیا د صحابیې ته فرمایل، ورته وایي زیری دې وي ستا دپاره، تا چې د خپل خاوند کم تابعداري وکړه، یعنی د هغه د اجازت نه بغیر ته د کوره ونه وتې، د خپل پلار مزاج پرسې ته ملا نړې، د خپل پلار اخیری دیدار ته ملا نړې، ستا د خاوند د تابعدارۍ په برکت سره الله تعالی ستا د پلار مغفرت نصیب کړي. د خاوند تابعداري دومره لازمي شی دی.